بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نو منګه د حروف بحث دین دا شروع کړو موږ وی چې په دې اخرنی باب کې بده د حروف بحث کوي بیا حروف تیر دا په دوه قسمه باندې وو حروف عامله غیر عامله دا ټول اولس قسم حروف ذکر کړی دي چې سبق عاملی دي او سبق غیر عاملی دي پایګه دا شپږو ذکر کړي نه مونږ کړو د حروف جاره او باس چې د حروف جاره لفظي عمل سره او د دې حروف جاره د هر لفظ د هر حرف نه معنوي عمل سره لکه با د سومانو د پر راځي او فا د سومانو د پر راځي نو ټول ویلو بیا حروف مشبہ بالفعل ویلو چې حروف مشبہ بالفعل ان انک ان دې لکن لعل د دې یو لفظي عمل یو د هر جدا معنوي عمل چې ان سا عمل کوي ان سا عمل کوي ک ان لیت لعل د سره پر راځي معنوي عمل لا ویلو بیا حروف عاطفه ویلو چې لس حروف عاطفه دي او دا ټول د عاطف لپاره کار کوي خو د خپل څه کارونه دي نا ویلو بیا حروف تنبیهیه الا اما ها دا ویلو چې دا لفظي تور باندې خو عمل نه کوي خدا مخاطب د بیدار کول لپاره راځي بیا بدوانو کې فرق و چې الا او اما چې دا په جمله اسمیه باندې داخليږي جمله فعلیه باندې او په دا باندې مضاف په مفرد باندې هم داخل شي ها مله حروف ندا مبارک ویل چې واو یا آیا حیا آیا حیا آیا او اے حمزه المفتوحه او حروف ایجاب ویلو نعم بلا اجل جیر ان او ای نن سبق کې د حروف زیادت ذکر ده حروف زیادت دي ته ویلېږي چې دا غي په لری کولو باندې په معنا کې څه نقصان ناراضي دا غي په لری کولو باندې په معنا کې څه نقصان ناراضي مطلب یعنی د دې هغه کېدل او نه کېدل ځوانه برابر دي یعنی د دې کېدل په معنا کې لکه تزیین پیدا کوي خو استواله پیدا کوي او کله شي د معنا نه نو څه نقصان بګی نشته ده واښو دې باندې یعنی اټلو څه فائدہ شته او کله شي څه نقصان بګی نشته ده او حروف زیادت چې دا ودی ان ان ما لا من با او لام ان ما لا او من با لام نو دا وسوي کړه چې دا من او با او لام د دې ذکر خو بدای کې شوی دی په حروف جارو کې لږه دوباره باندې کې نو دا ان او د ما او د لا ذکر بکې چې دا د سره بار راځي نو ان چې ده د دریو سجون سره زائد راځي د معنا فی سره د ما مصدری سره او د ما د لما سره ان د دریو سجون سره زائد راځي د معنا فی سره زائد راځي د ما مصدری سره راځي او دا لما سره د ما د ان سره راغلی ما ان زید قائم نو وزل لګي د ما نو د ان راغلی دا زائد دی ما زید قائم ته ما ان زید قائم نو باندې یو شن خبره یعنی ما مصدری سره لګته ان تذر ما ان یجلس امیر یجلس الامیر نو دلګي دا ده انتظر مدته جلوس الامیر نو دې دغه د سلوه کو ما مصدریه چې فعل لري د مصدر په معنا باندې وګړو ا دې سره اوس دا ان غره نو دا زائد ان دا زائد او ان چې نو دا د لما سره او د لو قسمیه په منځ کې چې نه دا زائد راځي وایو د لو د قسم په منځ کې ان د دوه څه په منځ کې راځي ما د وو څه سره راځي اذا متى اين ان اين او ان د دې سره زائد راځي او د حروف جاره سره راځي وګورئ دا فصل حروف زیادت سب او حروف الزیادت سبعه حروف زیادت اودي حروف زیادت په جنو چې دا غي په لري کولو باندې په معنا کې څه نقصان او د دې په لري پرې پر اتللو باندې فائدې لکه یا بګي تحصیل لفظي یعنی په لفظونو کې حسن پیدا کیږي قلا پیدا کیږي او یا د تاکید معنوي لپاره راځي پر اتلو کې فائدہ شته خو پتلو کې نقصان نشته پر اتلو کې فائدہ ده خو پتلو کې نقصان نشته نه دا ودی کم دي ان ما لا من با لام نو د هر اردا کې چیرې ان د چا سره زیاتې دي شي ان د چا سره کېږي ما د چا سره لا د چا سره نو فإن تزاد مع من نافيه وإن دا زیاتولېږي د ما نافيه سره
لك ما إن زيد قائم نو لك ما زيد قائم أو ما إن زيد قائم يوشر معنا ده زيد ولا لا وما عمل مصدرية او دغه شانتي د ما مصدریه سره هم چې نه دا دقیقي د ما مصدریه سره او د دې مثال انتظر ما يجلس الامير انتظار کوا سو پورې چې امیر ناس ته یعنی مدته جلوس الامیر نه لګي د ما مصدریه فعل لره د مصدر په معنا باندې وګرځو یجلس دا په معنا جلوس باندې اخلو واو شو به معنی او د دې سره دا ان غل انداز زیاتی دی مطلب کله لري کې نقصان پکې نشته دی ومع لما لا نور د لما الحينيه حينيه دې ته ویل کېږي لما حينيه دې ویل کېږي چې هغه د وخت لپاره راځي د وخت لپاره لکه لما ان جلست سو پورې چې تناسدا ولا ناسدا ضرب دعا پورې وځو کې نه دا لما حينيا نورستهم انجنن دا ان مقدر دا دغوي ان زائد راته شي واښو بلی باندې ان سوسو نورستو زائد راځي د درې سوزونو سره یو د معنا فی سره چې کله راشي د ما مصدر سره او لما حينيا سره درې پوښوي ان سوسو سره زائد راځي ها وس ان جنن دا د سوسو سره زائد راځي ان تزاد مع لما وان جلنا دادا لما حينيه سرا زائد رازي لغوي فلما جاء البشير لكن لما نوصل ان جلنا زائد ده وبين لو والقسم المتقدم عليها او بميز د لو او ها قسم چې بقي شوی دی پرې باندې مطلب یعنی د لو او دا قسم په مینس کې هم ان جلنا دا مقدر دا زائد رازي دا ان او دا د لو او د قسم په مینس کې ته والله ان لو قمت په خدای مې قسم کې چرته ودرېږي نو زه به ودرېږم ان نو دا ان ورس دا دی والله نو ورس ان دا چې دا زائد دی والله ان لو قمت لکه پوه شو دی باندې دریم د حروف زائدونه ما ده نو ما زیاتیږي د اذا سره متا سره ايون ان اين ان د دې سره و ان چې دا شرطیات په داسې وخت چې دا کله د شرط والا معنی پکې وي یعنی په دې حروف کې په اذا متا ايون ان اين ان د دې کې چې کله شرط والا معنی موجود وي کنه نو په هغه وخت کې بدا دا ور کوي دا با د دې نو صبح ما زائد وي لګي اذا نو اذا ما صمت دې مثال خو ورکړه ده متا لپاره مثال لکه قران مجید کې دي لا متى قرآن مجید کې متى ما تخرج اي اخرج متى ما تخرج اي اخرج اي لپاره مثال ايما تدعو فله الاسماء الحسنى او د ان لپاره مثال ان لپاره مثال ان دا فاما ترين واما نذهبن اما تخافن ان سوچ راغلي اينما تكونوا يدرككم الموت واښو به معنی دې ټول سره دا ان چې دا بزاید راځي ما به سره زائد راځي اذا سره متا سره ايون سره او ان سره اين او ان سره او په داسې وخت کې چې کله په داسې حال کې چې دا کله په دې کې سوال معنی پرته وي شرطیت والا معنی بګي یعنی په دې کې شرط والا معنی او علو بګي ورستو چې ما به سره زائد راځي کما تقول لك څنګه چې اذا ما صمت نو دل کې اذا رسما د مقدر د نور مثالونه په حاشیه کې لیکل دي متى ما تخرج اخرج ايما تضرب اضرب ولل او ايما تدعو فلو الاسماء الحسنى اينما تجلس اجلس اما ترين اما نذهبن اما تخافن ولدلو خالي وبعد بعض حروف الجر او دا بعض حروف جر او ورستو دا بعض حروف جر او ورستو ما چې دا سره زائد راځي اگر فبما رحمه من الله لنت لهم نو دلګي فبما د باسر ورسو د ما چنده سره دا زائد ده او عما قليلا ليصبحن نادمين نعم ما د عن ورسو ما چنده راغله یا د من ورسو مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا او زيد صديقي كما ان عمرا اخي كما ان عمرا اخي وزيد ما ملګری لګه څنګه چې عمر دما روړ ده لکه پوه شو مې باندې نو ما
د متا سره اذا متا اي ان اين او ان سره زائد راځي په داسې حال کې چې دا کله سوي شرط والا معنی بږي وي او د بعض حروف جاره سره هم زائد راځي لکه فبما رحمت من الله عما قليل يتساءلون او مما خطيئاتهم اغرقوا زيد صديقي كان امر نقيس ولا تزاد مع الواو بعد النفي او لا چې لا نو دا زیاتیږي دا واو سره د نفي نه مطلب دا دی چې د دین ورستو نفي راغلي وي د لا ورستو نفي راغلي وي او واو راغلي او واو د نفي ورستو راغلي برابر خبره ده کله نفي لفظا وي او کله نفي جنن دا معنن وي لکه ته ما جاءني زيد ولا عمرو ولکه دا جنن دا سره دا لا بګه د ما جاءني زيد ولا عمرو دا بګه نفي جنن دا لفظا ناغل دا غير المغضوب عليهم ولا الضالين پدې غير المغضوب عليهم دا جنن دا نفي دا کو معنن نفي دا پوښوي یا دا شان دي الله تعالی فرمای فما له من قوه ولا ناصر نو من دلګي دا ما لا چنن دا زائد لا ناصر کې دا لا سنا دا زائد دا ولا تزاد مع الواو بعد النفي او لا زياتي دا واو سره چې رسو د نفي نه راغلي وي لکه ما جاءني زيد ولا عمرو وبعد ان المصدريه وبعد ان المصدريه او رسل ان مصدريه هم راځي دا لګه ما منعك الا تسجد اذ امرتك الا تسجد ان لا د باسل کې ما منعك الا تسجد لکه دا ان ورستهم لا د داس شره لکه په شوې باندې باندې په دې په شوې ها بیا وقبل القسم هذا قسم نمقي هم لا تندا زائد رجي كقوله تعالى لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد بريك لا تندا زائد را وشو توسر قبول کړی لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بالخنس لا اقسم بالشفق نو بكم لګی چې دا قسم راځي د نمقي لا مقدر لا زائد وي نو لا د دې درې سو نو رسو زائد وي د نفي نورستو سره دا واو ده د لفي نورستو سره دا واو ده دویم دا ان مصدریه نورستو او دریم دا قسم نمخکي پوه شو باندې واما من والباء واللام فقد مر ذكرها في الحروف الجر فلا نعيدها او من او باء او لام دا چې دنه د دې ذکر مخکې در شو د حروف جر وګي نو بیا موږ د دې ذکر نه کوو یعنی په حروف جر کې چې کله موږ د بعد ذکر کوو لمن ذکر کوو نو کله کله به موږ دا و چې دا په کله زائد راغلی پوه شو باندې دې خلاصه دا شو د ټول فصل په دې فصل کې د حروف زیادت ذکر دی د څه ذکر دی بګي حروف زیادت کوم حروف د ویل کېږي چې دا غي بل نه کول باندې په کلمه کې څه نقصان نه پراتلو کې فائدہ شته او پتلو کې نقصان او دا حروف زائده سوري هوا کم دي اوس ګوره د دې ګوره دا مطلب نه چې په کم لګي دا حروف نه چې ته چې دا زائد دي دا مطلب نه نه چې په کم لګي دا حروف نه ته چې دا سړي او چې کوم دې کې زائد حروف راځي نه بل دي و نه خامخای په کم ځای کې زائد راځي نه بل دي و نه کم دي ان ان ما لا من با لا نو ان چې نه دا رسوس سره زائد راځي تدریو سره نمانا فی سره ما مصدریه سره او د لما حین سره ان چې نه دا رسوس سره راځي د دوو سره یو د لما حین سره یو دا چې د لو د قسم په منځ کې راشي او ما دا زیاتیږي د ان دا اذا متى اي ان اين ان خدا هلا چې کله دا حروف د سره باروي د شر باروي او د بعض حروف جاره او ورستو هم دا زائد راځي لکه فبما رحمت عما او لا جنا نو دا په درې څګونو کې زائد راځي یو دا چې د نفي نو ورستو او د واو د نفي او د واو نو ورستو چې نن راځي کوي او دویم دا چې د ان مصدریه نو ورستو ذکر وي او دریم دا چې د قسم نه مخ راغلي او من او با او لام درې دي کوي مخ تر څو نه موږ دوباره مګو پرې پوښوي خالي بل حرفا التفسير حرفا بازل کې سو حرفان سو بازل کې حرفان نو دا اضافت وجنا دا نه څنګه شو حرکت لري شو نون عربي لري شو جو شو حرف التفسير حرفا التفسير دې بیا التقاء ساکنین الله ولا بګي مدره یو دې غردو سو لګي حرف التفسير حرف التفسير دې ته لګي
هغه حروف چې د ما قبل د وضاحت لپاره راځي د ما قبل د وضاحت لپاره راځي د کم څه چې وضاحت کولای کېږي ته مفسر وایي د کم څه چې وضاحت کولای کېږي ته د سبب ذریعہ سره چې تفسیر کولای کېږي وضاحت کولای کېږي ته مفسر وایي څه ورته وایي مفسر او دې حروف ته څه ویل کېږي حروف تفسیریه ای بیا د حروف تفسیر وټګي یو ان ده او یو ای ده ای دا ای چې کنه دا د دې په دې سره مطلق تفسیر چې دقیقي برابر خبره ک مفرد او ک جمله وي دا مفرد تفسیر به هم کیږي او د جمله تفسیر به هم کیږي او دا ان چې د دې په دې سره دا غي فعل تفسیر کیږي چې په معنا د قول باندې وي دا فعل تفسیر کیږي چې په معنا د قول باندې وي او چې کوم قول په معنا باندې نو دا تفسیر وضاحت په دې سره نه کیږي واښو ویلې معنی وګوره ورته حرفات تفسیر دوا حروف دي د تفسیر لپاره ای او ان فای كقوله تعالی نو دا په کې نه لیکل دا ځان سره نوٹ کړئ یا بل نه شي کې لیکل دي چې د ای بدر ای سره د مبهم سیس تفسیر کولای کی مطلقاً برابر خبره کا مفرد د مفرد لپاره مثال دی واسال القريه اي اهل القريه واښو به نه وای د بوز وکړه کیرینا نو د کیرینا خو د بوز نه کولای کیږي نو دغه تفسیر کړه وضاحت کړه اي اهل القريه یعنی تذکری والنه د بوز وکړه نو لکه اهل تینه نه دالکا مضاف محذوف ده واښو به نه ها نو موږ چې ترکیب بیا کوو کنه نو د چې بغاوه واسال فعل امر انت ضمیر بغ فاعل القريه مفسر اي حرف تفسیر اي حرف تفسیر اهل القريه مرکب اضافي دا ولا مفسر سره خپل مفسر نه مفعول به شو او د دې په ذریعہ سره د جملې تفسیر هم کیږي لکه د قطع رزق لس چې دا غل رزق دا ختم شو دا غل رزق ختم شو ای ماتا یعنی څه شو مړ شو نو دلته دا ای چې کله دی د قطع رزق لس دا ټوله جمله ده او د دې جملې وضاحت وکړو په ماته سره واښوي دا ای په ذریعہ سره د جملې تفسیر هم کیږي او دا مفرد تفسیر هم کیږي وان انما يفسر بها فعل بمعنى القول او دا ان په ذریعہ سره د هغه فعل تفسیر کولای کیږي چې په معنا د قول باندې وي كقوله تعالى وناديناه اي يا ابراهيم وناديناه امن आवाज وکړي ابراهيم عليه السلام دا بقول بخپل وینا سره دا بګداله بقول اي يا ابراهيم چې اي ابراهيم اي وناديناه بلفظ يا وناديناه بقول اي يا ابراهيم واښوي نو دا ان انت دې په دې په سره د هغه فعل تفسیر کولای کیږي چې فعل په معنا د سبا نیوي دا قول باندې كقوله تعالى وناديناه اي يا ابراهيم فلا يقال نوې لګي قلت له ان اكتب جما دوی چې تلیکل کوا نو غوړې قلت له ما غته وې کړه نو څه ورته وې نو دا ان دې په ذریعہ سره تفصیل نه کولای کیږي واښوي ځکه چې دا د فعل په بری کې مقدر چې په معنا د قول باندې اذ هو لفظ القول لا معناه ځکه لکه لفظ د قول راغله معنی نه راغله او موږ دا خبر وکړه چې دا ان په ذریعہ سره د هغه فعل تفسیر کولای کیږي چې هغه فعل په معنا د قول باندې لکه اوس نادینا کنه نادینا موږ आवाज وکړو تا نو په دې کې دا قول دی کنه واښوي دا ندا په معنا د قول باندې دا یا لکه الله تعالی فرمایي اذ اوحینا الى امك ما يوحى هرغله چې موږ دا سامور ته وਹੀ وکړه نو اوس وਹੀ چې نه دا لکه دا هم په قول په معنا باندې ان قذفی فی التابوت نو بده کې دا انچلنده تفسیری دی واښوي نو دا ان په دې سره به دا هغه فعل تفسیر کولای کیږي چې هغه فعل په معنا د قول باندې وي ان کډه ډایرکټ په قول لاغله بیا دای په دې سره ان تفسیر نه کیږي هغه اوس ونادینا دنیا ندا چې نه په معنا د قول باندې وਹੀ چې نه په معنا د قول باندې دا واښوي نه باندې ها ای چې دا ای د دې په دې سره د مفرد هم تفسیر کولای کیږي او د جملې هم تفسیر کولای کیږي او دا ان په دې سره د هغه فعل تفسیر کولای کیږي چې هغه فعل په معنا د څه باندې وي یاد بشي فصل تاسو نهم نمبر فصل حروف المصدر ثلاثه حروف المصدر هغه حروف ته ویل کیږي چې دا خپل مدخول لرا د مصدر په معنا باندې ګرځي
والمدخول لرا د مصدر په معنا باندې ګرځي لکه ما ان او ان د درې حروف دي ما ده ان ده او سره ان ده ما ان او ان په دې کې دا ده چې دا با او ال دا ځوانه د جمله فعلیه لپاره راځي او ان چې دا په جمله اسمیه باندې راځي دا یعنی او دا دغه چې ما او ان دا جمله فعلیه لپاره د مصدر په معنا باندې ګرځي او ان چې دا فعلیه دا جمله اسمیه لپاره د مصدر په معنا باندې ګرځي مخکې ویلو کنه دا ان باندې کرکه نو حروف المصدر ثلاثه حروف مصدریه درې دي ما ان او ان ما ان او ان ما ان او ان فالاوليان للجمله الفعليه دا الاولید په چری یعنی ما او ان دا جمله فعلیه ده پر راځي واښو به باندې څنګه پر راځي ځکه دا دوانه چې نه په جمله باندې داخلي او جمله لره په حکم د مفرد باندې ګرځي جمله لره په معنا ده په حکم د مفرد کې ګرځي لکه وضاقت عليكم الارض بما رحبت چې تنگ شو په دو باندې پتا سو باندې زمکا بما رحبت سره د فراخواله دا غینا نو دا فراخواله دا مصدر دا چې په اخر کې بلګ لام راځي کنه نه اصل کې دي چې رحبت چې هغه تدغشوي وا نو د څه معنی نه کو بما رحبت دا ما چې د جمله فعلیه لري د مصدر په معنی باندې وګرځو نو بروح بها یعنی تنگ شو په تاسو باندې زمکا سره د فراخواله دا غینا واچو دی باندې اگر دا موږ مصدریه نه کړو بیا موږ څه معنی کولا چې وضاقت علیکم الارض تنگ شو په تاسو باندې زمکا بما په سبب د دې باندې رحبت چې هغه تنگ شو په فراخ شو وا دې چې معنی موږ نه کوو بما رحبت په فراخواله سره واش په دې باندې وقول الشاعر او دویم دا شاعر قول له يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا يسر المرء ما ذهب الليالي دلګي دا شعر یې سره پر راوړل دي چې دلګي ګوره دا ما په ذهب باندې داخل شوی دی او ذهب لري د مصدر په معنا باندې ګرځول دي معنی سره سر يسر باب نصر ينصرنا او يسر المرء خوشالوي دا انسان خوشالوي سي خوشالوي ما ذهب الليالي د شپو د تلل نو وګوره لکه موږ وې ما ذهب الليالي معنا خدای چې شپې تلې وي ولله موږ معنا کو خوشالوي انسان لره د شپو تلل وکانه ذهابهن له ذهابا او حال لري چې د شپو د تلل د دې انسان د بارت للی مطلب دا دی کنه و انسان خوشحالي کی چیرې زر زر مقام کی او زر زر سر کی چې هغه زر زر شپرتلې خبر اخلا چي دي مقام کې زر زر چیرې ستړی کېره نو شپو وګدوي چې خلاصې دي نو دې اورځو شپو ته خوشحالي کی او په اصل کې دا وخت لري د ختميږي وخت ختميږي مرګ د نزدېکيږي يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا يسر المرء خوشحالي انسان سي خوشحالي ما ذهب الليالي يريد شپو غتلل وكان ذهابهن له ذهابا او حال لري چې د دې شپو د اتلل د انسان د بارت للی نو محل الاستشهاد لکه سره شعر سره پر راوړل چې لکه دا ما په فعل باندې داخل شوی دی په دا په فعل باندې او دا د مصدر په معنی باندې ګرځول دي ترکیب څنګه کومه يسر فعل مضارع مثبت معلوم المرأة مفعول به مقدم المرأة ما مصدرية ذهب فعل الليالي ولا فاعل فعل سره خپل فاعل لا دا ذو الحال فعل سره خپل فاعل لا پتاویل مصدر سره ذو الحال پتاویل مصدر سره ذو الحال واو حاليه واو كان فعل ناقص ذهابهن مركب اضافي اسم شو رکانا له لام حرف جر او ضمیر مجرور جار مجرور ظرف لغ متعلق مقدم شو په ذهاب مصدر پوره ذهابا مصدر سره په فاعل متعلق نه اسم خبر شو رکانا فعل ناقص سره شو كان فعل ناقص سره قل سم خبرنا جمله فعليه خبريه دا حال شو سره بارا الحال سره قل حال دا فاعل شو سره بارا فاعل مفعول به جمله فعليه خبريه لکه پوهیږئ يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا خوشالوي انسان لرا
د شپو د اتلل او حال لري چې د دې شپو د اتلل د دې انسان د پاره تلل دي ترکیب بیا شي وان او چې انت نه دا په جمله فعلیه باندې راغلي د مصدریه په معنی باندې نحو قوله تعالى فما كان جواب قومه الا ان قالوا شنو جواب د قوم دا الا ان قالوا مگر هغه ویل نو ان قالوا کدا موږ وګورئ مصدر معنی نه کوو موږ بل څه معنی کوو قالوا چې هغه ویلی وو موږ معنی نه کوو نو جواب دا نو جواب د قوم دا مگر هغه ویل نو دا ان قالوا په معنی د قولهم دی لکه دلته دي ان دا قالوا فعل جری د مصدر په معنی باندې وګورئ قولهم وان للجمله الاسميه او ان جنين دا راځي د جمله اسميه لپاره یعنی په جمله اسميه باندې داخل شي جمله اسميه لپاره د مفرد په معنی باندې ګرځي د مصدر په معنی باندې ګرځي اذا علمت انك قائم اي قيامك یعنی ما ته معلوم دي ستا ودرېدل نو دلته کدا په مصدر په معنی ګرځي د څه معنی دا علمت ما انك قائم چې بشکه ته ولاړ نو علمت انك قائم علمت قيامك یعنی ما ته معلوم دي ستا ودرېدل بوا شو به دې باندې پورا نه ده واړه